د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د دفاع وزیر او له هغې وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکنی وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان په نوم د ځان له نوي سیاسي ګوند اعلان وکړو. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د پارلمان 50 غړو د پرویز خټک د ګوند ملاتړ کړی دی. ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا صوبې مخکنی وزیر اعلی محمود خان هم د پرویز خټک په نوي ګوند کې شامل دی. له دې وړاندې داسې ویل شوي چې پرویز خټک د نوي سیاسي ګوند تیاریانې بشپړ کړې دي. د ریپورټونو تر مخه د پرویز خټک د نوي سیاسي ګوند اعلان په پیښور کې په یو شخصي شادي خال کې شوی دی او میډیا دغه پروګرام ته نه وبلل شوی. پرویز خټک د جون په لومړي سر کې په پی ټی آی کې د خپل عہدې نه استعفا اعلان کړی و. هغه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلو چې دا فیصله د دوستانو د پارټۍ د کارکونانو سره د سلا مشورې وروسته کړې ده. هغه ویلو چې هغه پروپاګاندا چې په ټي وي باندې روان دي هغه سمینه دي. دا فیصله مې د ډیر فکر او سوچ کول وروسته کړې ده. تحریک انصاف بیا د پرویز خټک نه سپیناوي غوښتي او تور یې پر لګولې وو چې هغه د ګوند غړي پارټي پرې خودو ته خسوي. د پرویز خټک د ګوند جوړولو په خبرګون کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ویلي چې په شکل روان دي. د بشکالي واهو په سیر سیاسي ګوندونه هم راخیږي. په بیان کې د جهانگیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند یادګیرنه هم شوې ده چې هغه تهم مړاوي شو او وچ شو. اوس په خیبر پښتونخوا کې د پارلیمنټریان په نوم نوې تهم وکړل شو. خو زر به یې اوبه یوسي. د ذکر وړ ده چې 400 نه د منتخب ام پی ګانو او ایمنګانو په هکله هم خبرونه رامنځته شوي چې هغه د پرویز خټک د دغه ګوند د ملاتړ اعلان ډېر زر وکړي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.